السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو زه دې ټیم کې نوشیرکند کې ګلبرګ ماډل ټاون کې ولاړم. ګلبرګ ماډل ټاون دلته نن د دې کې د جامع مسجد مدرسې د دې افتتاح ده. اهم کاروباري سیاسي سماجي شخصیات هغه موجود دي. علماء کرام ډېر ګڼ تعداد کې دلته راغلي دي. دلته به نن د دې جومات مدرسې باقاعده افتتام کیږي. زه به تاسو ته د دې منظر هم ښیم په دې ګلبرګ ماډل ټاون باندې او د دې اهمیت انفرادیت حوالې سره مونږه پوره ټیم د دې یو پوره تفصیلي ویزیټ هم کړی دی او د دې سټوري مو بیان کړې ده. جغرافیایي محل وقوع اعتبار سره هغه تفصیلي ویډیو ده، به تاسو ګورئ. نن زما مقصد دا و چې دا پروګرام راتلو مونږ تاسو سره شیر کو، یو مختصر د دې تاسو ته ویزیټ هم درکو، د دې باره کې تاسو ته ووایو. زما یو طرف ته آرمر کالوني ده، بل طرف ته زما ASC کالوني ده. دا ډایرکټ بیا داسې د دې غرونو په دې لمن کې دا تاسو ته چې غرونه ښکاري په وادیانو کې پرته علاقه ده او ډېر لوی تعداد کې دلته کې ځمکه هغه دی سره موجوده ده. ګیر چاپیره چې کوم سوسایټیانې دي، آرمر کالوني، ASC کالوني، هغه دې سره لګېدلي دي. محل وقوع باره کې که ووایو نو د 5 منټو په فاصله کې ګاډي کې مین صدر بازار نه GT روډ نه سړی را رسي. دغه مخامخ روډ چې دا وتی دی نو دا مانکي روډ ته وتی دی. ورسره بیا آرمر کالوني عمدې سره ټچ لګېدلې ده. دې طرف ته زما مخامخ بیا ASC کالوني لګېدلې ده. د دې نه 10 منټه فاصله کې کیډټ کالج دی، دلته کامرس کالج دی. تعلیمي اعتبار سره عمده زرخیزه علاقه ده. اهم ادارې دلته پرتې دي. د اوبو آب و هوا سیر و سیاحت لحاظ سره خصوصي اهمیت لري. او کوم خلق چې دا ګلبرګ ماډل ټاون دا منصوبه د 100 کاله مخکې د دې آغاز کړی او دا شروع کړې وه، نو هغه خلق هغه په دې کې ډېر لویه تجربه لري او د تعارف محتاجه نه دي. حاجي اسحاق خټک صاحب چې هغې بنیادي کاروبار هغه کنسټرکشن سره دی، هغه مختلفو ښارونو کې غټ غټ ښارونه، کالونیانې، تعمیرات هغه جوړ کړي دي، روډونه، او بنیادي طور باندې د هغې سره د دې مشینري ټیکهداري د هغې کاروبار دی. دې سره سره سیاست کې او سماجي میدان کې یو خپل نوم لري. نو ډېر قابل اعتماد خلق دي او ډېر قابل اعتماده کورنۍ. د دې بنیاد باندې مونږ وایو چې ګلبرګ ماډل ټاون باندې دی چې کومه تر اوسه پورې خواري کړې ده او د غرونه کومې طریقې سره دی کټ کړي دي او دلته کې کم انداز سره دی د الله د نوم د الله د کور د افتتاح نه د دې لوی منصوبې د دې باقاعده آغاز وکړو. دغه مخامخ د دې تاسو ته به د دې دفتر هم ښکاري. دا د دې دفتر دی او دا مخامخ ورسره لګېدلې آرمر کالوني ده. دا آرمر کالوني ده. دغه مخامخ چې کوم غرونه دي نو دا دلته کې ښه تیزۍ سره کار روان دی او د حکومتي منصوبو کې منصوبه دا هم شامله ده چې د دې د مانکي روډ نه تر کاکا صاحب روډه پورې دلته یو ډېر لوی روډ د هغې هم منظوري شوې ده او په هغې باندې به کار کوي. باقاعده مونږ دې غرونو ته وختو او پوره هغه ویزیټ مو وکړو. په دې غرونو چې ودرېږي نو دا د اسیم چې کوم ځای زه ولاړم نو دا د 2010 او د هغه کوم سیلاب و هغې کې دا د ټولو نه محفوظ ترینه د حالیه سیلاب کې دا محفوظ ترین علاقه و. د نوښار بلندترین دا مقام دی او چې د دې لږ دی د دې غرونو لمنې ته سړی وخیږي نو ټول نوښار د نوښار دا سیند دلته نه ښکاري. څه وخت پس به دلته اوس هم دا تاسو ته که مخامخ ښکاري نو دلته باقاعده کار شروع شوی دی، آغاز شوی دی. نو ما غوښتل چې یو مختصر غوندې ویډیو جوړه کړم د دې بیکګراوند باره کې، د دې تفصیلات تاسو ته بیان کړم او خپل ویور ته او خپل چې کوم زموږ فالوور دي نو هغې ته د نفع او د فایدې یو خبره هغه ور ورسوم.
انویسټمنټ باره کې د بچو دپاره د چت د بچو دپاره د مستقبل د کور نن سبا تاسو که ګورئ نو چې په معاشره کې یو سړی پنشن والي پیسې ورسره راشي نو هغه ټولو نه ډومبی کار هغه د کور د هغه سوچي که بار نه راشي هغه کوشش کوي چې بچو له کور جوړ کړي خو بیا تاسو ته ښکاري چې په دې معاشره کې مونږ ډېر داسې سوسایټیانې او داسې سکینډلې راوتي دي چې اعتماد هغه دپاره انویسټیګیشن هغه یو مسله نو د دې یو انفرادیت دا دی چې دا خاندان چې مونږ واړه رالوي شو نو دی په دې علاقه کې او په دې کار کې لګیا دي او بیا په نوشهره کینټ کې دا دومره لوی پراجیکټ دی د څو کالو نه په دې باندې کار کولو خو د خلقو مخې ته راوړلو هغه باقاعده افتتاح د دې د الله د کور نه کېدو سره دا هم یو عکاسي کوي د دی د خاندان د دی د بنیادي سوچ د هغې عکاسي کوي او د دې هم عکاسي او یو ضمانت دی کوم ځای کې چې د الله د نوم نه آغاز وشي کوم ځای کې چې د الله د کور د جوړولو نه د یو ښار آغاز وشي د کومې علاقې د کومې سوسایټۍ د کوم کلي د کوم محلې آغاز د الله د کور او د الله د کتاب او د الله د نوم نه وشي نو زما یقین دی او ایمان دی چې هغه منصوبه هغه علاقه هغه کاروبار هغه کور هغه چرم نشي نقصاني کېدی او باقی اعتماد زمونږ خپل تجزیه تجربه هغه دا ده چې دا خلق د ژوند نه مونږ چې مشران ورته په سر ناست دي او یو پوره لوی ټیم سره دلته کې خپلې مشینرۍ سره خپلو ګاډو سره خپلو وسایلو سره دا ځمکې د یوارې کې د غرونو کې لارې وویستې او دا هر څه تیار کړو خلقو ته پیش کړل دلته کې په قسط باندې او په نغدو باندې مختلف قسمه پلاټونه مختلفو سایزونو کې پلاټونه هغه موجود دي او نن نه به دلته کې دا دفتر تاسو ته مخامخ ښکاري د آرمر کالونۍ کې د دې مین سایټ آفس دی نو دلته راتلی شي او دلته چې څوک زر تر زره بوکینګ وکړي نو هغه به د هغې دپاره ډېره فایدهناکه وي ډېره مننه الله په امان